نو نکاح یو سنت عمل دی د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم هر سنت عمل دا د امت لپاره د رحمت د نزول ذریعہ ده د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم زندگی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر ادا او طریقه دا د امت لپاره ضروری او لازمی ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی ته موږ ګورو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندگی کې د نکاح طریقه سوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې هم نکاح کړی دا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوریان هم واده شوي دي نو چې په کومه طریقه باندې واده شوي دي او هغه طریقه سوا نو دا په ذهن کې کېدو نکاح چې څومره په سادګۍ سره وشي نو دومره په هغه نکاح کې برکات دي د الله رب العزت د طرف نه رحمتونه راوریږي په هغه کور باندې په کم کور کې چې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک سنت ژوند کیږي نو دا نکاح یو عقد دی دا صرف چې کوم دی د مزه یو څیز نه دی چې خلک وایي چې راځي دا خو د خوشحالۍ یو موقع ده او د خوشحالۍ په موقع باندې رسمونه شروع کو رواجونه شروع کو او غانا بجانه شروع کو ډانسونه شروع کو او دا څیزونه مونږ کو په دې باندې با مونږ واده ګرم کو نو ټیک دا واده و په دې څیزونو باندې ګرم شي لیکن دا هغې نتیجه او رزلټ بسئ ځکه چې مسلمان با د هر عمل رزلټ ته سوچ کوي د هغې نتیجې ته به سوچ کوي مونږه مشاهده ده زمونږه تجربه ده چې په کم ځای کې په کم خادۍ کې خلکو الله او د الله رسول خفه کړی دی نو په هغه خادۍ نه دوی ته بیا وروسته شرونه جوړ شوي